بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم بشک ویریدونکي نه ځان ساتونکي لپاره چې څوک د خدای نه ډارېږي د هغو په نزد رب باندې جنتونه دي نعمتونه دي. ولې افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا موږ وګرځوو مسلمانان لکه ګناهګار؟ په دنیا کې خو دواړو ته یو برابر روزي ورکوو، په آخرت کې به هم دواړه یو شوي؟ نه. ما لکم څه دي تاسې لره کیف تحکمون، څنګه فیصلې کوئ تاسې؟ ام لکم کتاب، آیا شته د تاسې لپاره کوم کتاب چې د اسمانه نازل شوي فیه تدرسون، چې تاسې په هغه کې لولئ، چې په هغه کې دا لیکلي وي چې ان لکم فیه، چې بېشکه شته د تاسې لپاره په دغه کتاب کې لما تخیرون، هغه شی چې تاسې خوښوئ شته؟ نه. ام لکم ایمان علینا بالغة الی یوم القیامة، آیا شته د تاسې لپاره قسمونه په وعدو د موږ باندې چې رسېدلي وي تر ورځې د قیامت، چې ان لکم چې بېشکه د تاسې لپاره لما تحکمون، هغه څه دي چې تاسې حکم کوئ؟ نه. نه ما وعده در سره کړې، نه کتاب شته چې په هغه کې لیکلي وي، نو څنګه تاسې دعوې کوئ؟ سلهم ایهم بذلک زعیم، ته د دې نه پوښتنه وکړه چې کوم یو په دغه حکم ضامن ده، ضمانت اخلي چې لکه په دنیا کې چې موږ خدای ښه ساتي، ولئن رددت الی ربک، قیامت شو بیا به مې بیا تر تا ښه ساتي. ورته د دغه فیصلې تاسې ماته سند راوړئ. ام لهم شرکا، آیا شته د دې لپاره په دغه دعوه کې نور شریکان؟ فلیأتوا بشرکائهم، نرادي ولې هغه شریکان خپل امکان او صادقین که دوی رښتیني په دغه دعوه کې. یوم یکشف عن ساق، یاد که هغه ورځ چې لڅوالی به وکړی شي د پنډۍ نه، د غوړګې نه، چې هغه سختي د قیامت ده. ویدعون الی سجود، وبلل چې د سجدې ته فلا یستطیعون، طاقت به نه وي د سجدې کول. قیامت په ورځ چې ټول خلک یو ځای شي، بیا الله تعالی حکم وکړي چا چې په دنیا کې د چا عبادت کړی دی هغه سره دې روان شي، چا چې د کوم بت عبادت کړی دی هغه شکل ورته جوړ شي، هغه یې مخکې دی پسې روان. حتی وایي د عزیر علیه السلام د عیسی علیه السلام چې چا عبادت کړی چې په خدای یې منلی دی، دغو ته به د هغو شکل جوړ شي، هغه نه چې هغه به مخکې وي، د هغو شکل به ورته ښکاره شي، ملایکې به په هغه شکل کې ورته روان شي او روان دي، دی به د جهنم په طرف روان. چې مشرکین ښکاره کافران ټول لاړ شي جهنم ته، مسلمان پاتې شي، منافقین ورسره پاتې شي. څه د اهل کتابو د یهودو څه خلک چې دعوت د اسلام لري دا پاتې شي. الله تعالی یهودو ته وایي تاسې د چا عبادت کوئ؟ دوی به ورته عزیر ابن الله، العیاذ بالله، د عزیر علیه السلام چې د خدای زوی ده، الله به ورته کذب دروغ مې ویلی، الله نه ښځه لري نه زوی لري، څه غواړئ؟ سختګي یې اعلی. نو نه یې وینئ دا د اوبو سر سراب، دا یې لرې نه چې روډ ته سړی ګوري شګو ته لکه اوبه چي، نه یې وینئ خو ورشئ دوی ته به دا د جهنم د اور سر لکه اوبه داسې ولیدی شي، ور به شو دا به هم ټول ور ولیدي جهنم. بیا نصاراو ته وایي تاسې د چا عبادت کوو؟ چا دعوت د اسلام لري، هغه ورته عیسی ابن الله، العیاذ بالله، د عیسی علیه السلام چې د خدای پاک زوی ده، خدای به ورته چې دروغ مې ویلي، الله نه ښځه لري نه زوی لري، څه غواړئ؟ سختګي یې 50,000 کاله ده ورځ دی د قیامت، سختګي یې د جهنم سره یې وتم د اوبو په شکل ولید، نه یې وینئ ورشئ دا به هم راشي جهنم. پاتې شي مسلمان او منافقین د دغه امت. دغو ته به الله وایي تاسې ولې نه ځئ؟ ټول لاړه د خپل خدای نه سره، تاسې ولې نه ځئ؟ دوی به ورته وایي چې موږ په دنیا کې هم د دغو خلکو نصرلو دي نه چې دوی ته محتاج هم وو، موږ د دوی نه جدا وو، د دې عقیده موږ نه وه منلې، نو نن به څنګه د دوی موږ خپل رب چې راشي د هغه سره ځو. تاسې خپل رب پېژنئ؟ او ګورئ الله خبرې ورسره کوي خو دیدار نه وي. تاسې خپل رب پېژنئ؟ او څه علامه ده د راتګ؟ نو یوم یکشف عن ساق، دا کاروبار کې چې سختي وي، که تاسې فکر وکړئ چې سړی منډې وهي پایچې ورپورته، د هیبت تجلي الله وایي، رب کریم خپله رڼا د هیبت تجلي ښکاره کړي، ځکه جسم خو نشته، پنډې خو نشته، چې هیبت تجلي وشي چې څومره مخلص مسلمانان دي ټول به سر په سجده شي چې د الله ظهور راغی.
منافق چې په دروغ او سجدې لګولې په دنیا کې نیت په کې چې سجده وکړي د ملا به ټول یو اډو شي. ګورې دا ګوتې نه دي، دا الله ورته نظام پیدا کړی لکه سپرینګي راټولوای راخبرګوای. ملا دا بندونه په دغه شکل دی، رکوع کوي سجده کوي ټیټېږي دې ملا به ټول یو اډو کې شي، د مخ په ځای به شا طرف ولوېږي، الله به سره جدا کړي. بیا به منافقین جهنم ته راشي. خاشعة ابصارهم ذلیلې به وي سترګې د دوی، د شرمه به پورته نه شي کتلی. ترهقهم ذله راګیر کړي به وي دوی ذلت و خواري. وقد کانوا یدعون الی سجود، بېشکه دوی وو په دنیا کې چې بلل کېده سجدې ته، وهم سالمون رق روغ وو، په هلته یې دوی سم سجده نه کړه په اخلاص کې. نن چې ملا یو اډوکه شو نو نن به څنګه وکړي؟ فذرني الله وی پرېږده ما ومن یکذب بهذا الحدیث، او څوک چې دروغ وایي دغه قرآن ته، رسول الله ته تسلي ورکړه ما او دې سره پرېږده. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، زر ده چې درجه په درجه ونیسو دی موږ ورو ورو به ونیسو دې طرف نه چې د په ګمان نه وي. لکه بار تېر شو تفسیر بیا لیکي یو انسان چې ترقي په ورځ په ورځ کې راځي او عمل یې ورسره خراب وي، دا دې پوه شي په دې چې دا خدای غر کوي. او که یو انسان ترقي راځي، دنیا یې ډېرېږي، عزت یې ډېرېږي، اولاد یې ډېرېږي، خو عمل یې نیک وي، دا دې پوه شي چې دا د خدای نعمت ته د هغه نیک عمل نیک عوض په دنیا کې راکوي، نو شکر دې باسي الله تعالی ته. و املي لهم، زه ټال ورکوم دوی ته په دنیا کې، مهلت ورکوم. ان کید متین، بېشکه تدبیر دې ما ډېر مضبوط ده. ام تسألهم اجرا، آیا ته غواړې د دوی نه د رسالت په بیان باندې څه مزدوري په هم من مغرب مثقلون، چې دوی د مزدوري د پیټې نه تنګ دي. په کال کې یو د روژې په میاشت کې په جومات کې ملا وي او په 11 میاشتې کې نه وي، تنخوا نشي پرې کولی. ته تنخوا تر غواړې، په تنخوا تر په دې پورې ده. ام عندهم الغیب وهم یکتبون، که د دوی سره علم غیب ده، د لوح محفوظ نه دوی لیکل کوي چې په هغه کې دا ورته لیکلي دي چې مسلمان او کافر سره برابر دي په جنت، دواړه به ځي جنت ته. فاصبر لحکم ربک، ته حکم د رب ته د منکرینو په باب کې صبر کوه، ښېراوې زر مه ورته کوه، د هلاکت سوال مه ورته کوه. ولا تکن كصاحب الحوت، مه کېږه لکه هغه چښتن د ماهي چې زړه تنګه شو تلې وارې وکړه. یونس علیه السلام چې قصه یې مخکې موږ تېره کړې وه. اذ نادا، کله چې د غږ وکړه خپل رب ته، وهو مکظوم، حال دا چې دی ډک و د غمه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لولا ان تداركه نعمة، که چیرې نه وای دی میندلی نعمت من ربه د جانب د رب نه، لنو بذبیل عرائه، ورځول شوی و په سپېره ډاک باندې، وهو مضموم، حال دا چې دی به ملامت کړی شوی و. خو الله هلته توبه قبوله کړه، نن د خېټې د مایي کې وغورځول شو، د مایي د خېټې نه، خو وهو مضموم نه و، وهو سقیم، مریض باندې خلک وسیله کوي که رټي یې، د وسیلې یې ځای کړه، کدو ونه یې پشنه کړه، ونه یې ورکړه پورته، پاڼو یې په ده سیوری کوه، او اوسه یې غرڅه یې ورته مقرره کړه چې هغې به شودې ورکولې. فاشتباه ربه، الله غوره کړ د یونس علیه السلام په نبوت سره، فجعله من الصالحین، نو ګرځولی و له جملې د کاملینو صالحینو انبیاونه. وان یکاد الذین کفروا، بېشکه نږدې د هغه کسان چې کافران شوي دي، لیزلقونک بابصارهم، چې وګوري تا وګرځوي تا په مځکه په خپلو سترګو باندې. لما سمعوا ذکره، کله چې واورېده دوی دغه قرآن عظیم شان د تا په ژبه باندې. ویقولون، او وایي چې انه لمجنون، دی لیونی ده. وما هو، او حال دا چې نه ده دا قرآن الا ذکر، مګر ذکر ده للعالمین، د مخلوقاتو دپاره. په دا مشرکینو کې داسې نظرباز خلک وو، سخت نظر یې لګېدو. کله به د لوږې په حال کې راووت چې ښه اوښ مزی به یې ولید، ښه غویی مزی، ښه پسه مزی به یې ولید، دا به ویلی یا څه مزی ده چې هغه مال به 2-3 قدم ماخذ وګرځي، شیطان به ورته ښه حلال دی. حتی داسې نظرباز خلک وو، سړي به اوښ کور ته روان کړی و، ده به په نظر کو کور ته به راغی، خادم به ورولې به کاسه به ورکړه چې واشه د فلانکي د کوره غوښه راوړه. دومره یې یقین و په خپل نظر باندې چې اوښ اوس یې حلال کړی، غوښه راوړه. دغه نظرباز یې په نبي علیه السلام سره راوست چې 2-3 ورځې ښه وګټي، چې کله پیغمبر علیه السلام راځي دا یې په نظر کې په قصد الله د ده حفاظت وکړي.
دا وی نږدې و چې ته یې غورځولی وای په خپلو سترګو چې بیا خاص کر د تا په ژبه یې هغه خوب قرآن واورېده. ګورې دا نظر چې راځي خو حسن په غشي کې وي، یا د غږ په لحاظ، یا د رنګ په لحاظ، یا د بیان په لحاظ، خو په هغې کې یو ښهتوب وي. دی هغه د ده د ښهتوب تعبیر وکړي، خو د حسد په کیفیت یې وکړي. لورېږي یې نه په څه ښه غږ یې ده، ماشاءالله نه ورته وایي، څه ښه ځواني یې ده، څه ښه بیان کوي. هغه غریب لاړ شي. او نظر هم شته. د نظر دغه آیتونه چې وایي څوک ویل د نظر دفاع یې خدای پاک کوي. وإن كادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. خدای پاک هغه نظر هغه سړی چې په دم کې جوړوي.